سوی بیان کوي دلته د بنو خزاعه شاخ دی بنو المصطلق د بنو خزاعه شاخ دی مولانا او دې ته غزوه مريسي وایي مولانا صاحب ما تاسو ته پرون ویلو بیا درته وایم اورېنا مريسي ولې وایي چې قبله کې دا جنګ شوی دی د هغې نوم مريسي او کوم قوم سره چې شوی دی د هغه قوم نوم بنو المصطلق و نو دواړه ویلی شي غزوة بني المصطلق هم ویلی شي د قوم ته نسبت شو غزوه مريسي هم ویلی شي هغه ځای ته نسبت دی دا هغه غزوه چې د عایشې صدیقې نه پکې امیر نوم شوی او مولانا صاحب ډېر لوی غنیمت مسلمانانو ته په لاس راغلی ډېر لوی غنیمت راغلی دی د کافرانو نه 2000 روپۍ اوښان ونیول څومره اوښان 2000 اوښان چې ونیول 15000 کډې چې دی 200 کورنۍ په قید وبند کې راوست 2000 اوښان 15000 کډې چې دی او 200 کورنۍ په قید وبند کې راوستلې او دا د دوی مشر حارث ابن ابي زرار دا غلور وه حضرت جويريه ام المؤمنين جويريه ام المؤمنين دا حارث لور و ابن ابي زرار هغه د رسول الله مبارک په حرم کې داخله شوه ام المؤمنين دې جوړه شوه من بني خزاعه نقوم بنو المصطلق لخزاعه الشعب دا غزوه مريسي قال النساء وذلك سنه 6 شپږمه هجري وقال مصعب بن وقاص سنه 4 څوک وی سلورمه څوک پنځمه وایي او هغې کې وایي سلورمه ده هغې وجه دا وایي چې سعد بن معاذ پکې شریک او هغه خو د پنځمې هجرۍ نه مخکې وفات شوی دی د بنو قریظه د غزا نه پس هغه سنه 5 په پنځمه کې وفات دی د بنو قریظه نه پس چې هغه فیصله یې کړې د بنو حذیفه په حق کې نو څوک پنځمه هجري یادوي نو عیني دې له ترجیح ورکړي چې دا پنځمه هجري ځکه دې کې سعد بن معاذ شریک شوی دی او هغه په دغه پنځمه هجرۍ کې وفات شوی دی مخکې ده قال النعمان بن راشد عن الزهري في حديث افك عائشة صديقة کوم درو جوړ شوی دی هغه غزوه مريسي کې ورپسې مولانا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ولد نو فجلست وتكيناستم وسألتهما سؤال كذا عزل ما تاسو ته د عدل چې وړه خبره کړې وه او مې تفصیل وروسته خپل باب کې روان وقال ابو سعید هغه ورته څه وایي خرجنا من قوة سره د نبي علیه السلام په غزوه د المصطلق کې فاصبنا سبيا من سبي العرب العرب قیدیان ویندې 200 کورنۍ ویندې کړې واشتهینا النساء ښځو ته مې اشتها وه ځکه د کور نه بهر فاشتدت علينا العصبه ومونږ ځان له وهلې سخت و د ښځو نه ځان واحببنا العزل او فهم عزلوا ولك جماعكم نضاعف من حامليكي بها رسولنا معزل بوكم فأردنا أن نعزل عزلوا حاملين شي خرسي كودا مشاوقا كل شيء نقولنا ممكن نعزل أن نعزل آية ممكن عزل كون بهم بين أزورنا بيننا ممكن تسوال نيكر ودعوا بينا روادة خطبتكم فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما يمكن نفي ونفي داخل سبع لكي إصبار ده كل شيء جواز شتاء هو الإمام النسمة الكائنة في علم الله يوديروه إلى الله علم الكائن القيامة قولي إلا وهي كائنة في الدنيا يعني عدل ماني لشي جوړي ستاسو د دوی مینان به پیدا شي او که کوم ماشوم جوړیږي عدل د هغې مانع نشي جوړېدی الله به خامخا پیدا کړي نو جواز عدل د معلوم شو کراهیت تصدیقي شته او دا بل حدیث ما ویلی دی باب غزوة انمار دا د مولانا د کاتب غزني ده ښه دا د دې بنو المصطلق نه مخکې باب دی دا چې په لاره راتلل صحابه د هغې محارب خصفنا نو په انمار کې جنګ شوی بلکې جنګ هم نه شوي مختصر ورپسې شه مولانا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا إلا بن زيد قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على نحره متوجها قبل المشرق متطوعا مولانا نفل فصوردين كل شيء او که په نفلو کې د اربع مخیر جایز دی صرف
امام ابو یوسف وایي په تکبیر تحریمه وخت بیت الله د مخ کول مستحب دي هم واجب نه دي باقي کې د احوام دا بیت ما کې به د مناسبت اوس بیا سر لاړ شو باب حدیث الافک دا یو حدیث او دا باب د کاتب په غلطۍ لیکل شوی دی د افک واقعا فقط به بیان مختلف به خلا اف او افک دی یو معنا لري یو د لغت شرح هم کوي لکه نجس او نجس افکهم 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 درې واړه ویل شي ضرور چې واقعا سره مطابقت نه لري افاق الاسیم دروغجن ته وایي نو دا په عائشې کې چې زبردست ضرور کړی شوی دا حدیث مشهور دی په حدیث د افک سره ظهر پسې اشاره وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا ابن شهاب الزهري سو استاذان دي حدثنا عروة بن الزبير شمير يا سلام يوم وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي دريشو وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود زوجه سلور استاذان دي اغا سلور ولا نقل كده عائشينا عائشة فقبل ذات سقي عائشة زوج النبي عليه السلام حين قال لها محمد في وطن النبي قال في حقها لا معنى في حقها لا يعني اجلها جديد التاخير كل سفر كده دي وجه وي اهل الافك ما قالوا اغتني وجه العرب وكلهم مقولة ابن شهاب الزهري ابن شهاب وي وكلهم هر يولد سلور استاذان حدثني ما تبين كده طائفة يو حسب من حديث هذا واقع العائشين يو طائفة يو تقرأ يو أستاذ بلدا بل تقرأ بل بلدا بل تقرأ بل بلدا وكل حدثني طائفة هر يو الذي أساتذه 40 ما حديث بلدي يو طائفة واقع حديث واقعا وبعض الذي سلوه أستاذان أوعى لحديثها ولا أحفظوا ده حديث عائشة تبادلنا وأثبت له اختصاصا او بعض اثبت له ده حديث عائشة فبيانولو بعض بيانولو کې اثبت يعني خوت يعني صحيح بيان کړي وقد رأيت عن كل رجل منهم ما يعترض هر رجل منهم الذي ضرور استاذنا قد رأيت مقولة ابن شهاب الحديث واقعات عائشة الذي حدثني فيما تبين ضرور استاذنا عائشة نکړي وبعض حديث يصدق وبعض قال بعض يوم الجدال ويوم تصديق كاي وإن كان بعضهم أو عبيات أكيدا ويكن وسيلة أقل في بعض الأستاذان 40 ما أوعوا لابد واقعدا عائشة بعضهم قالوا سلور ونوي قالت عائشة كان رسول الله إذا أراد السفر إرادة السفر بأقرأ فقطع بين أزواجه دخول ببيان ومسكي بأقرأ عنه مولانا سيد والسفر كالسرين قد متعددي تدخل خارج كما هو ذلك بعد قدر السفر خدمت كل عبادة نشيكون وتقولي خطر إذا سفر خدمت نشيكون أنت بيه مشاكل ذلك تتابع مشاكل ذلك تقول الإنسان بل حالات يعني تلقوا خد رسول الله مبارك يوم دعوة جلو ببيان وسفر خدمت طاقت لري شو يوم لأنت في همبر سفر خبر دا عبادت سفر دا جهاد بو وجه دا جهاد بو نو أري بيكو دا مقدس جبه سفر دا جهاد کی دا شریک شد نو اول پیغمبر مبارک خو بل انصاف نام کار بشتا نو قرآن بیکو دا حج سفر کی ڈولی بیا بولتے دی دا عمری سفر کی ڈولی بولتے دی او دا جهاد سفر کی قرآن بولتے ثواب بیمشی او ما خطاز بی که خد خدمت لتلیشی اتال للیشیت لی تخاون خدمت نو قرآن بیکو لبین ازواجه و ایوهن خرج سهمها خرج بها ده صرف استحبابا قرآن بولتے دا بمن لقادرهن خرج بها رسول معروف قالت عائشة فأشار بيننا في غزوة غزاها لغزوة مستلق بنو المستلق وغزوة مريسين وخرج فيها سهمي لو قتال كانت تبصبه كده ده في عائشة الدقي واقع فكما غزوة في خلال لو تسوي غزوة مريسين عموتوي أو بين مريسين غزوة المستلق عموتوي فخرجت مع رسول الله بعد ما انزل الحجاب واذا انا وقت احكام الحجاب نازل شو بعد ما انزل حكم الحجاب فكنت احمل في هودج وانزل فيها دابا خذ قال يودولوا الکا ډولې مونږ دې چې خدای پکې واه نه بیا نه پکې وي دا خاص یو ډولې نو
نو باغې کې مخدا ناستا وا هغه ډولې د په خپل ځای باندې به شغله لکه څنګه چې اوس شاته یو کیریل وي په موټر سایکل یا په سایکل او خلک په کتابونه تړي دغه د اوس نه به $2 بار کړی نو په هغه $2 د خوب نشاته $2 بار نو باغې به دا ډولې کې خو کله به په پړو باندې وشغله نو احمل فی هودج و ابتدی سمانا یو خدا صورت دی چې هودج د مخکې نه تړلي او دنانه ولچته شي پکې کېني او څادر پرې راخور کړي او خلک ویني نو زه به لاندې په هودج کې کېناستم د مخکې نه نو څادر به ځان نه تاو کړم نو صحابه به رالل نو هغه هودج به اوچت کړم زه به پکې وم نو به یې تړل او که اوښ به سم لاسته نو زه به د هودج نه نه کودېدم دوی به هودج راکوز که په ځمکه به یې کېښود نو زه به ترې راکوزه شم دا زه نه پوهېږم په خبره وکنت احملو زه به اوچتولی شم او په څاروي په اوښ باندې حال کوني فی هودج وانزلو زه به کوزېدلم حال کوني فی هودج دوی خو شوی پې که نه وسرنا منصیرو حتی اذا فرغا چې فارغ شو نبي علیه السلام من غزوته تلک او ټول غنیمتونه حاصل کړل وقفله واپس شو دنونه من نږدې شو مدینې ته قافلې واپس راتلونکي نو آذن اعلان وکړ رسول الله مبارک یو شپه بالرحیل په سفر کولو پخپله به اعلان نه کوم صحابو ته به اعلان وکړي نو چې کله به اعلان وشو نو زر به قافله نه تله هغې کې به وخت و ولې ځکه خلک اردو رابرسېده خلکو به څاروي راپاڅول خلکو به خیمې راغونډې کړې ابه وتړلې تاسو پیګه خلکو په سالو کې یاوي وتړلې نو په دې خامخا وخت لګي په کوم د پاسه دم حين اذن کې دې اعلان په سفر نو ما وی کې دا په لا وخت ډېر دی پکې ولې دغه چې په سالو باندې کې یاوي تړلې او دیبا کته تر برابرې او دیبا سالو بکې او دیبا خېمه راغونډې ابد تړي په بخانو په دې کې سامان به تړي نو وخت پاکستان نو په مشه دولار حتى جاوزت الجيش للأفكارنا الجيش مراد الأفكار موزيري ذلك العالم حتى قضيت شاني ودسمي معه أقبلت أنا إلى رحلي قل رحل كرحل مراد موزير رحل لي في كم لنوم فلمست سريب سينا بلا صور فإذا عدت لي دما يقبيل دار دينو ده في أسفال فسوال مختلف ودان ده نسبت مجازان دي من جزاع جزاع ستوي لما شكرنا نجوړو ماره مشکړي او ظفار په یمن کې ناطر راغیو قد انقطع ما نفروته چې تا بلا را نفروته نو فرجعت نو واپس شوم نو دلته دینه لګه غلطي وشوه وکړه چې رسول الله مبارک دی وی تاکه مخکې چې څنګه وي چې زمانه امیر پروت دی او زه هغه ګورم بیا کې را لوم خو زه کې هغه ونه ته چې بیا په پیغمبر مبارک اوسه چې چا وخت امیر جوړ کړي او مطلب یې دا چې دا خپل قوم را غونډېږي نو زه باندې پورې واپس راغلی زه خو به درې یو دسماتي ده دې مطلب فالتمست عقلي نو ما طلب د خپل هار وکړو نو فحبسني بند ما لره طلب د هار ام علي بند کړم قالت عائشه وی متوجه شو دې یو ډله مقرر کړې وه چې تاسو به د عائشې هودج اوچته وی اډه هودج اوچت متوجه شو الرسول الذين اغنلا كانوا يرحلون به فما بالترحيل او ترحيل سفر دا یو کسان مقرر چې تاسو ډیوټي بدای چې عائشې اجازه اوچته وی او خبره او دا کې ډولې په کوزوي دا تاسو ډیوټي وی او دا کې خو به کوي فاحتمل هودجي اما هودجي اوچت فرحلوه او يتبع هودج بارك فبعيد ما الذي كنت اركب عليه او في خيال او چې ان فيه د هودج کې یا وسوالو کا چې څنګه دې خیال کوم او د چوچتا واسطه کو دي په پیدا نو هغه ودا سه هودج نو لکه د زمانه په وخت کړیو راځي ماته خو وخت نه وي او دی وی وکانه النساء اذا خفافا خلص پکې لم يحبلن سربين دسپک او موجود میں کمزور ولم يخشمن اللحم احاطنا وقد فقد الوحي انما يكون العنق قطع معمول خوراک به خوراک من عنق لك خوراک دطعام فلم يستنكر ناشنا ولكن القوم خفت هودج جرحين رفعوا جگلكم تکا دغه سپک دسته وما نو هودج سپکونه کړه وحملوا چته کدا هودج وكنت جاريه لم يوجينهم حديثه السن وعمره دا بل عذر وي عمر میں کم ہو کدا په پیزم کال کشي لکه چې ما وې مدا عائشه سونه عمر دی 200 آیا
دویمه هجره کې عمر 9 کاله دی په لومبۍ هجره کې نو دې وخت کې عمر څو کاله شو 9 او څلور څو شو هلکه 13 د 12 نیمو دله د 13 پوره نه ده نو عمر کم دی د 12 نیمو کالو عمر څه شي نو وایي زه نه عمر پکار دا وه چې ما حضور پاک ته ویلې خو ما ونه ویل وبعثوا الجمل کوهی پاسم نو فسالو سیر شروع ووجدت عقلي ما هار منتظر بعد ما فصل أذنا ووجدت عقلي ما أقبل هار منتظر بعد ما استمر جيد وصلت لأحكام الشيء دجران من أحكامه وجدت منازلهم وليس فيها منهم داع ولا مجيب ناواز قول ولا جواب والقول کے آزاد ذکر کی مراد استيعابي السوكم فتيممت قصدك لمنزل بل الذي كنت به كنت فيه پیغمبر مبارک عالم الغیب کو بدینا پہ وہ پتہ نہ رسول اللہ مبارک سول مخ کی بات سو ہر کے حاضر و ناظر دن وقت پتہ نہیں لگی اس پر معلومات بدنستان كنت فيه كنت فيه وما گمان وجدي بس يفقدوني ما بيعلموني مفقودة بمؤمني هو بس بشيما يقبل زينا نقوضا فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني استرب غلبت دشو فنمت صفوان بن معطل السلمي بن سليم قبيلين يا زكوان تبو تقي زكواني وتوي من وراء الجيش الأفكار نشاطا ونما دا بغضور فاكي وكسر الأفكار نفسه مصدر ششانا سوق حمله ولي یا کزمون نسشین بازی کی را پسیر جائے او یا گیدیشی اصیلی مستقادیشی فاصبح صباح کے داخل في عند منزل فرأى سواد الإنسان مثل إنسان سواد دليل زي الطول بردان كاي لك يستول والي وتوي دقول إنسان يسير إلى لو بين يندل حين رآني ولو بين يندل وكان رآني قبل الحجاب ما مخفي فاستيقظت باسترجاعه أغوي إنا لله وإنا إليه راجعون وزبيدان حين عرفني فخمرت وجهي بالجلباب ما زال مخفى پڑھنے پڑ ودائی بندہ خدا نہیں خبر ووالله لما قصب علي ما تكلمنا بكلمة يو خبرنا ذكر ولا سمعت منه كلمة يو خبر من تندور لسوى الاسترجاع تعرف إنا لله وإنا إليه راجعون وهوا يكش هوا يحمي كل دوتوي أو يقوى محبة وعيشة ركشو حتى أنا حسمل ولا راحل أحمد وخير سملا ولا فوضع على يدها نبمحك في ولا فكي حول في مالها روحي بمحك فكي دارون نشيوان بيجي بخبر أنا يسملو لما محك كذا بسوارش فقمت له ورجل يقول كتاب لراحليها فركبتها فانطلق لي رواته يقود بي الراحلة ماذا تقول في قائد تتويل كي يمحك روان قيادة لكو فماذا راحلي ما تدقت المحك روان حتى أتينا من أفكار ضرورة مغررين فدي حال من الأفكار داخلي دنجو فسرد الأرميك لكن يولد فجرتين في مغربة الأولد فيه وهم نزول في يوزيك نازلين تغرميخ جرميني والأفكار يوزيك دمحوش قال عائشوي فهلك من هلك نخنين خواب هلاك أغطر هلاك فسبب التهمات فمن تهمت تبارك ولي هلاك ضروره ولي هلاك بغطان ولي هلاك نبيغمبر وبيبي بغطان تبارك بيغمبر تذر وكان الذي أغلق تولى كبر الكفكي يفعل ضروره فشاكري فشابه تولى في الدر propaganda کولی عبداللہ ابن عبی ابن سلول دو احتمال کی حمزہ الف دیکھے خان الحمزہ دیکھے لقد ابی بن عبد الله ابي بن عبد الله السلول والقصيده قال عروه اخبرت ما تدا خبر من الكبده انه لا حديث الافر كان يشاع اشاعات كثيره لدى البوليس يشاع عنده لدى البوليس بسكره اشاعات ويتحدث به عنده او بدل بنين بابي خبر کے دد بیٹھ کے ويقره تبع اقرار کو ثابتو او اوریدو او خبرو دا تمر باندې اسلام ولا نیو کنه
كده بس يلقوا دغني من كمالي دي دبا خلق ولا شربتنا كل جوزنا او دا خلق و ترى مقدر سمجھ شاید میرا عائشہ صدیقہ دا چل کړي ها دا چل کړي اتا او ټول دنیا لاګیا تا ټول دنیا لاګیا ها ولکه حسان دا خبره کوي د پیغمبر شاهد الکه حمله بنت جحش د حضور پاک خینم دا یعنی دې نه وی چې ما دا ویلي دا حرامي بچی ته پته او کسبات تحقیق راځي لګیر نشه نو اشاعت په کاو ورول به قبل بیا هغه لکه او معلومات او پروپاګاندا خاصین دي چې خبره کې لکه نن چې سوشل میډیا د دنیا 12 کسا شیطان په لاسوات ایسا نشتا او جواب ورپټه خدا مسوات په دغه کې لاهور کې رااله څومره مشهور د دنیا د ناکارې په یونیورسيټو کې کېږي په کالجونو کې کېږي ایسا نشتا یو مولا بالیبلا مولوي چې غلطي وکړي دا مولا په رسول پروپاګاندا دا خامخا کېږي دومره لویه دنیا ده نو په دې مولیانو کې مشته باندې ده شهوت پرست نو خو د خدای نه سوال وکړي الله یې زموږ حفاظت او باندې غلطې پروپاګاندا کړي نو دا تاسې د مخبره ورکوي دا د موقع مې ولا لیکه ورپسې شه ویستوشي الى مزین کاو خواروه وشي څه ته وایي غیبت ته بهتان ته چغلۍ ته او وشي ځکه وایي تسجیل ته وایي خبره مې ډولې کړو وګوره چې حسان دا خبره کوي د پیغمبر څونه محبوب دی حمزه دا خبره کوي مصطح دا خبره کوي چې دا مصطح مور د ابوبکر د لور ده او وایي وره موږ خو نه وایو داسې قال عروه اذا لم يسمى مصبر ذلي د اهل الافك اذان سره لکه چې عبد الله بن ابي اذان يو حسان بن ثابت دي يو مصطح بن وساسه دي يو حمله بن جحش تدري في ناس اخرين نور بكتا ولا علم لي بهم طالب علم نشتا غير انهم عصبه يودادا ولكن لا سوي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ولا صحابه جي بخاله صرف دا سرور معلوم دي نور ندي معلوم على نور دا سرور ولي معلوم دي دي تحت قدم ملو شيء عبد الله بن ابي ته حد قدم ملو شو هغه بچو دا باندې ځان نو هغه پلان کې او دې درو ته حد قدم ملو چې ذکر دي نو معلوم دي او صحابه کې دونه پرده او رازدار د نور فروت هم چاغل دي عائشه قرين غيب وطن دي حالانکه هغه ته ټول معلومه لګي نه دي بس خبر ساتل على المسلم او دا درې د کمال چې چاته حسان او مصطح او حمله دي د حد قدم ملو او عبد الله بن ابي په مرکزي لیډر منافق نو هغه ځکه معلوم دي كما قال الله تعالى وان كبر ذلك يا كبر ذلك لوی د دینا هغه د عبد الله بن ابي بن سلول قال عروه سوي قالت عائشه تكره بد بيان ان يصب عندها حسان الى ان حسان بدر دويش انا کې فکر شریک دی او بیا من بدګانا وتقول لي بسوي بانه ذا حسان اركسته قال دې پیغمبر صفته کړه فان ابي ووالده وعرضي فان ابي دما بلار ووالده بلار دما دبلار نه نکه مراد دی یا ټول نسب مراد دی ټول قوم دی مراد دی وعرضي دما عزت عزت قدم شوا عزت قولم شوا قولم شوا عزت حیام شوا فإن أبي لا ضما ووالده وعرضي لعرض محمد منهم وقاؤه دعوا لوقاؤه دفاشي أو حفاظتي إذا جعل حفاظتي لكي عزت محمد منكم ستاسو بمقابلة کتاب دا پیغمبر مبارک اذا داخل وجود خلو یا خبرنا مر خلو یا خبرنا که عزت اخلے مدما دفلار و دما عزت تے ٹوڑ قربان دما عزت تلار شی دما دفلار و دا پیغمبر عزت قربان نشی دا پیغمبر صفت کڑے دے دما مخی بے بدنا ہے اگر دما بیدتی کڑے دا ودما بیدتی رسول و پیغمبر صفت کړي دي فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم بقاء مدعای چې کچا خبر وي مدا په خبر کې دلا بس په کومه واقع وکړه او دې وخت ختم شو
सल्लल्लाहु ताला ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alkae,